بنیادی مسله د اودس ده چې اودس کې څو فرض دي. د فرض مطلب دا دی چې اودس کې تا دغه کارونه وکړل نو ستا اودس وشو، که د دې نه د نه پاتې شو نو د سنت خلاف به وي، صحیح اودس به دې نه وي، خو مطلب طریقې د رسول الله باندې به دې نه وي، خو اودس دې شوی دی. د دې مطلب دا دی فرض هغه عمل ته وایي چې د انسان نه په کوم عمل کې پاتې شي نو هغه عمل یې د سره قبول نه وي، او دا نور عملونه داسې وي چې هغه تا نه پاتې شي سنت مستحب، نو عمل خو دې شوی وي خو ثوابونه دې کم وي، او په دې عمل به تا ته کامیابي نه میلاویږي. کامیابي په هغه عمل میلاویږي چې فرایض هم پکې وي، مستحبات هم پکې وي، سنتونه هم پکې وي، نو بیا به ته کامیابېږې، بیا به ستا په اودس باندې هم جنګونه فتح کېږي. خو زه بالفرض فرض څه شی دي؟ فرض عزتمندو یو ځل ماشومانو ته ما ښودل نو هغه ته مې داسې شعرونه شان جوړ کړو. مالې اودس کې څلور فرض دي، اول انځل د مخ دي، دویم انځل لاسونه دي، دریم مسا د سر ده، او څلورم وینځل د خپو دي، او ګیټۍ مور سره دي. دا الفاظ څلور فرض دي عزتمندو. اول انځل د مخ دي، مخ به پوره مخ چې کوم ځای نه دا ویښته راټوکېږي تر د دې غوږونو نرمو پورې، او دغه رنګې دا زنه چې ږیره دې نه وي، ټوله زنه، مرۍ نه، ټوله زنه، او دا ټول مخ چې کوم دی عزتمندو دا فرض دی. که په دې کې د نه زره ځای پاتې شو اودس دې نه دی شوی، نو معلومه شوه خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچول دا فرض نه دي. مخ وینځل فرض دی، د مخ ظاهري بشره، د پوزې دا بره دا ټول ځایونه دا وینځل په مخ کې رال دا فرض دي. دویم نمبر عزتمندو که د چا ګیره کې مخ کاري نری رنګۍ ګیره ده نو بیا به لاندې مخ ته اوبه رسوي، او که ګڼه ګیره ده نو بس بیا دغه حصه ورته معاف ده، بیا دا ظاهري حصه دا به وینځي تر غوږونو پورې ده، او په ګیره کې به خلال وکړي، سنت طریقه ده. نو بهرحال ظاهري او د ګیرې ظاهري حصه به ووینځي، بس دغه وله کافي ده. دویم چې کوم دی لاسونه وینځل دي، لاسونه، لاس د دې ځای نه واله تر سنګلو پورې، دویم انځل لاسونه دي، سنګلې ورسره دي، لاسونه به مینځي او سنګلې به مو سره وینځي، نو پوره لاس به وینځي، د دې نوک نه واله تر د دې سنګلو پورې دا وینځل دي عزتمندو، دا به وینځي. نو دا دویم فرض شو. که په دې کې د نه پاتې شو ګوتمه دې اچولې ده، ګړۍ دې اچولې، سخت شی دې اچولی دی، لاس ته دې تار کلک اچولی دی، په دې کې د نه زره ځای پاتې شو بس اودس دې نه کېږي. ابه خوځې را خوځې چې دې فرض حصه کې د نه یو زره هم پاتې نه شي، یا مثلا ښځو ناخن پالش لګولی دي بس اودس یې نه کېږي، ابه لرې کوي داسې ناخن پالش دې استعمالوي چې هغه لګېږي. اوس داسې نوکان میلاویږي ښځې د نوکانو د پاسه ور ولګوي، نو ځان نه هغه کمزوري ناخن پالش دې نه استعمالوي چې ډول کې به سم پیسې خرچ کوه. او دریم چې کوم دی د سر مسه کول، څلورمې حصې مسه کول، یعنې که په دې څلورمه دومره سر باندې د لاس کېغوستو نو بس فرض دی وشو، یا داسې لاس تې راښکلو یو لاس هم فرض دی پوره شو، خو سنت طریقه نه ده. سنت طریقه دا ده چې پوره مسه وکړي، خو بالفرض چا یو لاس کېغوستو او هېر شو بل لاس یې کېنغوستو، بیا وایي چې مونځ مې شوی که نه، نو مونږ یو چې څلورمه حصه په سر باندې د لاس راښکلی وي نو بس هغه فرض دی پوره شوی دی. صحیح ده. او دارنګ عزتمندو څلورم فرض په اودس کې هغه خپې وینځل دي سره د ټخنو نه، نو دا فرض دی. نو چې دا څلور فرض دی پوره کړه ستا فرض پوره شو، په دې باندې اوس مونځ هم کېږي، تلاوت هم کېږي، او جنازه هم پې کېږي، او هر عمل پې کېږي. او که دې کې د نه کوم عمل پاتې شو نور دې ټول هم کړي، پوزې ته دې 200 پیرې اوبه اچولي دي، او دارنګې خولې ته دې پوره ډرام لګولی، پیپ دې لګولی دی، خو مخ دې نه دی انځلی، خپې دې نه دي انځلي، مسه دې نه ده کړې، اودس دې نه دی شوی. نو چې کوم انسان مونځ وکړو یا تې مسه پاتې وه، یا تې مخ پاتې و، یا تې لاسونه پاتې و، او یا تې خپې پاتې وې، نو به د ده اودس نه دی شوی، دا به اودس هم دوباره کوي، دا به مونځ هم دوباره کوي. یا کله اوبه کمې دي نو بس دغه اعضا ووینځه، نور پرېږده. خو نور عزتمندو چې وخت هم شته، ټایم هم شته، اوبه هم شته، نو بیا به د سنت طریقې مطابق اودس کې هغه څنګه دی برته بله موقع کې بیانو. خو اوس فی الحال تاسو ته د اودس فرایض هغه بیان شو.